اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، یو ځل بیا د شریعت په رڼا کې تاسو سوال جواب د هغې په پروګرام کې تاسو سره زه په سکرین باندې مخامخ یم. امید لرم چې ښه به یې په عافیت باندې او په صحت باندې به یې. الہ العالمین دا زمونږ او ستاسو دا ویل دا اورېدل دا محنت او کاوش دا په خپل دربار عظیم کې قبول کا. الہ العالمین د مونږ له په ویلو او تاسو له په اورېدو او په هغې نه پس خلکو ته په شیر کولو باندې مونږ او تاسو له اجر او ثواب راکړه. ګرانو کتونکو، یو ځل بیا د ستاسو د محبت کوونکو ناظرینو طرف نه چند داسې سوالات راغلي دي چې د هغې جوابات ډېر اهم او ضروري دي. زه کوشش کوم چې څومره خلکو سوالات را لیږلي دي چې هغې سوالات او جوابات زه په دغې پروګرام کې ترتیب وار نمبر وایز د هغې جوابات زه ورکړم ترتیب، او دغه خلک یې بیا واوري او په هغې باندې عمل وکړه، او چې کوم کسان یې ګوري هغه یې پکار ده چې شیر کړه چې دغو خلکو ته ستاسو شیر په وجه باندې دغه سوالاتو جوابات ورسي. ټول نه اول چې دی ګرانو کتونکو، ټول نه اول یو صاحب دی. ما خو اکثر زه دا خبره کوم چې نوم او ځای باید چې هغه یاد شي، چې هغه انسان ته جواب ورسي. خو بهرحال بعضې کسانو نوم لیکلی، بعضې کسانو نوم نه لیکلی، او دغه صاحب هم خپل نوم نه لیکلی. خو سوال یې کړی، سوال یې دا کړی دی چې زمونږ په کمره کې اټیچ باتروم دی، او مونږ چونکې وي چې په بره چت کې هم اوسېږو، بره چت کې یو اټیچ باتروم دی، او په هغې کې د اودس دپاره ځان له ځای دی، او قضای حاجت دپاره غټ واړه بول قضای حاجت دپاره هغې دپاره جدا ځای دی، او داسه دپاره جدا ځای دی. اکثر داسې چې په ماښام کې یا ماخوستن کې یخني مونږ کمرې نه بهر نشو راوتی، نو په همدغې باتروم کې مونږ قضای حاجت غټ یا واړه بول هغه هم قضای حاجت هم وکړو، د هغې نه پس بیا په همدغه باتروم کې چې کوم جدا ځای دی په هغې کې اودس هم وکړو. چې بعضې کسان راته ووي چې په دغې اټیچ باتروم کې اودس مه کوئ، نه کیږي. نو دغې سوال جواب دغه غوښتنه کړې ده. نو دا چې هر څوک هم دی زمونږ دا رور هغې شریعت په رڼا کې د دغې سوال جواب دا دی چې نن سبا اصل کې اکثر خلک داسې دي، بلکې داسې به ووایم چې ټول خلک داسې دي چې هغو په کمرو کې اټیچ باترومونه دي، په هغې کې د قضای حاجت او د اودس کولو دپاره کموډ بیسن دواړه په یو باتروم کې. بهتره خبره خو دا ده چې کومه د حیا خبره ده، د عزت خبره ده، چې څنګه په مخکې کورونو کې و نبي علیه صلاتو وسلام مبارک په زمانه کې چې حضور مبارک به په خپله صحابه کرام زمونږ او ستاسو مشران د کلي چې کوم دور په هغې کې به خلک ډېر لرې قضای حاجت دپاره تله، چونکې دا د یو حیا کار دی، د عزت یعنی انسان د عزت مسله ده، او د حیا کار دی، حیا مسله ده. نو خلک به ډېر زیات لرې ته قضای حاجت دپاره. نو هېچ چاته به څه دا سره داسې څه محسوسېده نه چې د انسان چېرته تله او کوم ځای نه راغی. نو په کار خو دا ده چې انسان د قضای حاجت دپاره بهتر دا د ځان له ځای او د اوداسه دپاره ځان له ځای. خو نن سبا چونکې جګه هم یعنی ځای هم کم دی خلکو سره، او په یو کورونو کې بس افراد هم زیات خلکو سره دومره ګنجایش نی، نو په یو کمره کې اټیچ باتروم کې د قضای حاجت او د اودس دپاره باتروم جوړ کړه. نو مسلې جواب دا دی چې که چېرته داسې چې د په دغه باتروم کې اټیچ باتروم کې د قضای حاجت ځای جدایي او د اودس دپاره چې کوم ځای دی هغه جدایي، نو او دا یي چې لاندې چې کوم ځای کې دی ودرېږي په هغه ځای کې ظاهري نجاست هم نی، پلیتي هم نی، ګندګي هم نی، که هغه د خامخا پاک کا، ځکه چې بیا اوبه راځي لاندې هغې سره لګي او بیا ستا کپړو او بدن باندې لګي، هغه هم صفا کا. خو که داسې ده ته یقین چې د اوداسه په ځای کې څه ګندګي وغیره نشته دی، بالکل اټیچ باتروم کې دی ودرېدی شي په سیټ باندې، او خپل چې دی نو په هغه کې بیسن کې چې دی کولی شي اودس کولی شي ښه په صحیح طریقه باندې. هېڅ خبره په دې کې نشته، هېڅ منع ممانعت په دې کې نشته. اودس په اټیچ باتروم کې بالکل جایز دی، چې صرف د هغه ودرېدو ځای چې کوم ځای کې دی ودرېږي هغه ورته صفا سوتره وي، څه ګندګي پکې نه وي، هېڅ خبره پکې نشته دی. ها که داسې چې صرف هغه ځای د قضای حاجت دپاره وي، اټیچ باتروم داسې چې صرف قضای حاجت دپاره وي، د اوداسه څه بندوبست نه وي پکې، نو بیا په هغه ځای کې اودس کړل دا انسان دپاره صحیح نه دي، ځکه چې هلته د نجاست او د پلیتۍ خدشات دا زیات دي. نو انسان کپړې وغیره ورسره ګنده کېږي، بدن او کپړې دا د مونځ په شرایطو کې دي چې دا به خامخا پاکي، بیا انسان مونځ نه کېږي. نو دې وجه نه که صرف قضای حاجت دپاره باتروم نو هلته د اودس مه کوي، او که قضای حاجت دپاره ځان له ځای او د اوداسه دپاره په هغې کې ځان له بیسنو په داسې باتروم کې اودس بالکل جایز دی، په دې کې څه خبره نشته. مسنون چې کومې د اوداسه دعاګانې دي هغه د جهرن
هغه د جهرن مو وایي بس یعنی په زړه کې د ګویا کې د هغې اراده کوي هغه مسنون دعاګانې ځکه چې خامخا دا بیا هم چونکې مختصر ځای نو په حکم د هغه کې راځي په قضای حاجت کې راځي ګویا کې دا ټول ځای د قضای حاجت دپاره دی نو بهتر نه ده چې په هغې باندې په زړه کې د په هغې باندې یو قسم لا ګویا کې تلفظ کا دعاګانې د مو وایي باقي اودس بالکل جایز دی